نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق الله العظيم سورة الكهف انزل لسم پاراش پیتم نمبر آیت فمخی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلائل بیان شو اس بدی رکو کی نبی علیہ السلام در رسالت دلیل واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانی گی موسیٰ علیہ السلام یو پیراغ پل قوم تقریر کو قوم کی یو کس تپوس کو چپنن سبا دور کے لوی عالم سوک دی موسیٰ علیہ السلام کو فرمائل چلوی عالم کو زیم چونکہ موسیٰ علیہ السلام دخپل دور پیغمبرو ناغو دخپل خیال مطابق خبر سمو کرو لیکن اللہ جل شانہ تا دا موسیٰ علیہ السلام دا خبر خوخ نشوا اللہ پاک و تو فرمل چستان الوی عالم اغا بل یو کشتا چی اغا با یو دا سی جے کی بسیگی چکم جے کی دو سندنا یو زیک شوی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل شانہ ہدایت کو چپدے طریقے سر روان شا موسیٰ علیہ السلام زان سر اقبل خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام چدی وقلا نبوت ندم لو شوی اغی زان سرکو رد کڑی مئی زان سراپا لپاپا یا ہمیانہ کے واچور یا گوڑی کی واچور اللہ پاک و توفر مل چکم جے کی مئی استان اپریوتو ابو کی چکلتی اغرزیگی ابو کی بدیزان پسلوی سوڑ جوڑ کی دقا زیبتا تدا سڑے ملاوی موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام دوار روان دو موسیٰ علیہ السلام دی اقبل ملگرد توی اغزی تبزو چکم جے کی دادو دریابون یوزے کی او کندی زیتا ان رسیدو بس روان بیو دازے و پیدا کو روان دی پلا ربان دی یوزے کی موسیٰ علیہ السلام دمک گئی پدی دوران کی دہمیانے یا دگوڑی نا دی مئی ٹوکڑی ابوتا ابو کی عجیبہ سنشات جوڑ پاتشوا خادم او شاگردوی چیز موسیٰ علیہ السلام را پاسی زبو تقصو کم چی مئی خطوب کی ارد کڑی مئی دوبارہ جوندے کے دل ابو کی سڑک ولدا قدرت اللہ موسیٰ علیہ السلام چی کلد خوب نرا پاسی دو روان چودا یوشع بن نون علیہ السلام نا اللہ پاک خبر ہے رکھ پلار باندی مزل کئی تردی پوری چی یوش پا او یورز مزل یہ دخبل زین مخ کے اکو دیکھی موسیٰ علیہ السلام ستڑی شو دا مقصد دا زینا تیری دو نباد چی ستڑی شو موسیٰ علیہ السلام دی شاگرد توئی ناشتر آوالا چه سخوراگو کو استرم شو بگیم شو چه لگزان برابر آو توئی چه ما تقوز خبر را یاد شو کمزے کی چه تاسو دمکول اقضے کی مئی کرو خدا خبر ما اقبل حیرہ کڑی نداران شیطان حیرہ کڑی موسیٰ علیہ السلام ہوتی مقضے تقوز بیازو واپس روان شو زیت اور رسید الالتے یو سڑے ابلاس کلی دو سوکے لگا زم موسیٰ کم موسیٰ دبن اسرائیل موسیٰ جستان سبق ذکر لراغل
وی تما سره طاقت نه لري چې زده کړه وکړي ځکه حضرت خضر علیہ السلام ته الله پاک علم تکوینی ورکړو او موسی علیہ السلام ته علم تشریعی ملو سبب دا سړی سکی د دې سړیو بچی کیږي کبه نه کیږي دې پکور کې سو کسان دي غریبانان دي کمالدار دي لا رشتہ کې نشتا دا سړی چې غټ شدي وسکی دا علم تکوینی الله خضر علیہ السلام ته ورکړو او موسی علیہ السلام ته د شریعت علم خدای منا رسول منا اخرت منا په دین عمل کوا د ګنا نه ځان ساته دا علم موسی علیہ السلام ته ملو خضر علیہ السلام ته وی چې سیما سیما سره گزارونه کې ان شاء الله وی صبر وکړو وی خدای که ما سره سبق وی چې زه کار کوم تپوس برانه نه چې دا دی ولې زبتا خپل قصه کوم چې دا مې ولې خو تپوس به نه کی بلار روان شو دریاب ته ورسېدل کشته والو به دا خو بزرګان استادان کشته وته درول کشته کې دواړه کېناستل مزل کوي خضر علیہ السلام تبرک وستو د کشته یو تختن په ورسته سړی دا بزرګان دي مولیان سیوان دي کریم تیوانه وست کشته نه چې کله تختې وستل موسی علیہ السلام ته ګوره هغه دونه قصړی چې موږ نه کریم وانه وست او تا ول نقصان کشته نه تختې وست خضر علیہ السلام ته تا ته مانو کړی تاسو باندې وی خدای بس مان هیر شی او تکلیف مرا بیا بلا روان دی او ځکه وړلو به کوي او ماشو مې وروړي چاړو وسره باغې ته سرکټ یا کان راواښت او باغې ته سرکټ یې ته پلاس باندې سرکټ درې وړ اقوال جلاله ذکر کړو موسی علیہ السلام ته ګوره به ګنا ماشو دې ماشو تاسو څه اسه بس دې ځالي مړ موسی علیہ السلام ته ګور تا تماویل چې تپوس برانه نه کې او تما سره طاقت د سبق نه لري موسی علیہ السلام ته فرمایي ځکه بل تپوس نو کو بیا نو سره محکمه بوزو بلار باندې روان دي او کلی ته ورسېدل کلی انطاکیان اوږي شوی دي د ډوډۍ ټیم د خلک ته لکه مسافرې ډوډۍ را ترا ایو دینا نه مونږ ډوډۍ نه لرو تیریږي په لار کې او دیوال د ګرځيږي داسې کوک شوی خضر علیہ السلام هغه تلاس داسې کو دیوال نه او دیوال موړ کې دیوال نه د سل غز اوچت دیوال موسی علیہ السلام ته ګوره دیوال دی ولا فری نه دینه باندې مزدوري اغشت او ځان به سفارات کار برابر کړ دا ګره فری کار هی مونږ روډه نه را او تاول فری دی واګه خضر علیہ السلام ته فرمایي چې باز زموستاله رجدا اوس بتا ته زده یو سیس حالو کشته مې دا تختی ولو مستل په دې دریاب کې مخکې او ظالم بادشاہ ناستو چې ناغنو محدت ابن اودر او یا جلندی بین کارکر دا د بادشاہ نو هغه اډر کړو چې سیبه کوم کشته روغ راځي هغه مال راولي روغي کشته د خلکو لا کستل دا کشته روغ او دې ته کستل او دا لسرونه دی پکور کې نو پینځه منظور دی پینځه په دې کشته کې مزدوري کوي نو دا نظام په چدي نو ما ول کشته نه تختو استلا چې دا کشته دې دا ظالم بچا و دا مسره بدونو کې دا مسره دا ماشوم می ولې مرګ دا ماشوم چې د مور پلار نیکان او د د پار لیکل شو دی چې دی با سبا د مور پلار نه فرمان دی به مور پلار ته ډېر تکلیف ورکړي الله پاک وغوښتل چې دا ماشوم په مړ کو د پځې په سړي لور ورکو هغه باندې کوي او مکه شان اوشلا
د ماشوم نه بعد الله پاک دې مور پلار ته یو لور ورکړي او هغې لور نکاح الله جل شانه یو نبي سره او د هغې جنې په خاندان کې او یا پیغمبران الله پاک پیدا نو هلک خو مړ شو خو د هلک په ځای چې کومه جنې میلاو شوه ډېره قیمتي وه نو دا مې ځکه راچوي دا دیوال مې ولې نیغ دا دیوال چون یو سړی و هغه ډېر نیک سړی کاشف نوم بچی یتیمانانو ماشومان کمزور نه چې مړ کېدو دلته دی دیوال لاندې خزانه ښخه کړه او باقي دیوال وو نو هغه دا ویل چې دا بچی مې کله غټ شي ځان له خزانه روباسي او دا بچی یتیمانان دي دا دیوال کوو کې چردار اپروت د یتیمانانو خزانه به خلک وړي ما دا دیوال نه کې چې د یتیمانانو خزانه بچي دا دیوال مې د دې وجه نه دی دا د ټول خبره حال مو تا ته بیان اجګل په دریاب کې روان په دې دریاب کې یو مرغه مخوک اخکته کو به تل کې وروسته خضر علیہ السلام دی موسی علیہ السلام ته وی سما او استا علم د الله پاک د علم په مقابل کې د دې مخوک د اوبو د سمندر نبا مرغه په مخوک کې سمرو برو باس دغه زما او استا علم او دا بقایا د سمندر چې پاتې دا د الله علم بہر حال پدی دو رکوگانو کی موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ دا حال بیان موسیٰ علیہ السلام پڑھر بھی پیغمبر اللہ جل شانہ پدی کی مسلمانانو تا ہدایت کئی چھے تاسو ورغت خبر چرتا ہوں مکو زان تب چرتم لوی نوی زان بہر وقت کی کمزور یا وقت کرنی اللہ جل شانہ مقام در کی نو فرمائی دا دریابونه چرتون اقوال پکې مختلف بحر روم او فارس دی یا آذربایجان کې دی یا افریقا کې دی یا ارمینیا کې خود و دریابونه دي بس دا یو ځای کېدو کې دی خضر علیہ السلام دغه ترتیب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ يَا دَاوَ جو فرمیل موسیٰ علیہ السلام بل غلام و بل خادم تا لا ابرحو زبا میں شروان متا تردق ابلغا چیزو رسیگم مجمع البحرین زید یوزے کی دو دریابن او امجی حقبا یا وزتیر شمدیر زمان پا مزل کی فلما بلغا کلچتوال رسید المجمع بینیما زید یوزے کی دو دریابن تا نسیا حوتو ما دهیر کفل مہی فاتخذ سبیلو فی البحر عجبا پس انہی ولادی میقبل لارپ دریاب کی عجیب سوری فلما جاوزار کلچ دادوار تجاوزو کو ددا اقبل زینا قال اوی موسیٰ علیہ السلام لفتو اقبل خادم تا آتنا غدا انامم تروڑ اقبل ناشتا لقد رقینا من سفرنا هذا نصبا فتاقی سمند امتا ورسیدو سفر زمن نداستڑی والی قال ارائیتو بی یوشع بن نون علیہ السلام ما تخبر راک اذ اوینا الى السخرتی ہر کل چمن ڈڑ لگول دمم کول کانی سرام فإنی نسیت الحود بسمان ہیر چمہی وما انسانی الا الشیطان او مانو ارکڑ دی لنا مگر شیطان او نو ارکڑی زمان دامی مگر شیطان ارکڑ ان اسکرو دا چیزیات واتخذ سبیلو فی البحر عجبا او دی میمنی والاقبل لا رب دریاب کی عجبا ناشنا سرنگ قالو بی موسیٰ علیہ السلام ذالک ما کننا نبغی دا غزید چمنگا غلطو فرتدہ علا آثارما پس دا دوار واپس چل پخبلو قدمونو باندے قصصا واپس کے دو سرا فوجدا عبدا من عبادنا ادوارو من دو یو بندہ زمان دا بندگان نپد غزے کی آتینا من رحمتا من عندنا چمنگ ورکڑی آغت رحمت دخبل جانبنا وعلمنا من لدنا علما امن علم ورکڑی دخبل جانبنا علم تکویری قال اوی موسیٰ علیہ السلام لو دی خضر علیہ السلام تلہو موسیٰ
قال له موسى وی موسى علیہ السلام دتا هل اتبعك على ان تعلمني اي ثابت تابعداري کو دشم هغه سکه تعلمني چې تما توخه مما دا سبق علم ترشد چې تا تداغي علم درکړې شي حق قال وی خضر علیہ السلام انك لن تستطيع معي صبرا یقینا تدما سره طاقت نه لري د صبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا او تبسنگ صبر کے پاس باندې چې تا ته علم باغی باندې نشتا د حیثیت دا علم او د پوهینا قال او موسی علیہ السلام ستجدني ان شاء الله صابرا زرد چې تبامو امام ان شاء الله صبر کوونکی ولا اعصي لك امر زوستا مخالفت نکم پکار کی قال او خضر علیہ السلام فین اتبعتنی پس کے چرت زما تابعداری کے فلا تسألنی عن شیط تپوس مکو دمان دیو سیز مبارکی حتی احدث لک منو ذکرہ تردی چیز بیان کبتا تداغی دا پار رسو نصیحت داغی خبر داغی وضاحت مقبلو کم فانطلقا پس دوال روان شو حتی اذا رکبا فی السفینتی چی دوال سوار شو پا کشتے کی خرقها خضر علیہ السلام دا کشتے سرک تختے تیو السلام قال اوی موسیٰ علیہ السلام اخرقتها لتغرقا لا ایتا کشتے نا تختہو السلام دبارا دی چی غرق کی تو اہل دی کشتے لقد جئت شیئن امرا حتی قیسر تاوک یوکار ناشنا قال اوی خضر علیہ السلام علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا آیتا تمانو ویل یقینت زما سره طاقت نه لري د صبر قال اوی موسی علیہ السلام لا تؤاخذني بما نسيت تمام مکلف کا باس باندې چې زمان هیر شیو ولا ترهقني من امر عسرا او تمامات چو زما د کار نه په مشقت او په تکلیف کې فانطلقا بیا روان شو دا دواړه حتا تر دې پوری دا لقیا غلاما چې د دواړو ملاقات کو د یو ماشوم سره فقتلوا دی خضر علیہ السلام قتل کو قال اوی موسی علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا آیتا قتل کیو پاک ماشوم بغیر نفس بغیر د سجرمنا بغیر د قصاصنا لقد جئت شيئا نكرا فتغسرتا یو کارو کو یو داسکار نکرن چدا مناسب نو قال اوی حضر علیہ السلام علم اقل لك ایمانو ویلتا انک لن تستطيع معي صبرا یقینا طاقت نہ لري زما سره د صبر قال موسی علیہ السلام فرمایل ان سالتک عن شيء بعد کلمات تفوز کو د سس مبارکی بس د واقعینا فلا تصاحبني اسمازان سره ملګری کوا قد بلغت من لدني عذرا بدغه سره تات ورسید زما جانب نه عذر فانطلقا پس دوال روان شو حتی تردی پوری اذا اتیا اهل قریت ابتدا دوال ورسید اهل د یوی کلیت انتاو کی خارتا استطعم اهلها دی دوال طعام مفتود اهل د دی کلینا فابو انکارو کو دی خلقو ایو ضیفو ما چی من مسکو کی د دی دوالو فوجدا فیها جدارا دی دوالو منتو پا دی کلی کیو دیوال یریدو قریب یریدو چی رادی رأین ينقضوا چی اخرجی گی دا دیوال فاقامو ننیخ دی دیوال لخضر علیہ السلام قال اوی موسیٰ علیہ السلام لو شیطا کچرتا غفتی اتخذتا علی اجراتا بنی ولی پدی کار باندی مزدوری پیسی برتی مزدوری بدی اغشتوا قال اوی خضر علیہ السلام هذا فراق بینی و بینکا دا جدائی دا زماؤستا پا درمیان کی سو نبیو کبی تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا زرد چیزا خبرداری در کمتا تب تعبیر دا غصو چیتا طاقت نلری پاغی باندی دا صبر اما السفینہ پر چکشتے وا فکانت لمساکینا ودا دلس مسکنانو یعملون فی البحر چیدی غریبانانو مزدوری کولا پا دریاب کی فاردتم ارادو ان اعیبا چدا عیب جنکما وکان ورا مولان دران وان پوپو کی بیتا ملکن یو بادشاو یا خود کل سفینت غصبا چاغ بنی ولا ہر کشتے روغا بزور باندے دخل گنا واما الغلام او ہر چلکو فکان ابوا مؤمنین امور پلار دو مومنان نیکان فخشینا پس من کو یریدو ان یرحقا ما تغیانا و کفرا چه مبتلا بکی دا ما شم مور پلار لرپ سرکشی پا کفر کے
فاردنا پس من اراده وکړه یبدلهما ربهما چې بدل کې ورکړي دې دواړه تر دوی رب خیر من زکات بهتر د دینه په پاکه کې واقرب رحما او زیاد نزدی په شفقت او په مهربانه کې عمل جدار ارچ دیوالو فکان لغلامین یتیمین ودادت الکان یتیمانانو بالمدینه په خار کې وکانه تحتو کنز لهما اولان دی د دې دیوال خزانه دي دوالو یتیمانانو ما شمانو وکان ابوهما صالحا او پلار د دې ما شمانو نه فاراد ربک ارادو کستارب ان یبلغ اشدهما چورسی دا دوالو ما شمان خپل ځوانه تا ويستخرجا کنزهما او روباسی دا دوالو لکان ځاله په خپل باندې خزانه رحمت من ربک دا رحمت دستارت درب طرفنا وما فعلت عن امري او ما نو کړدا کار په خپل اختیار باندې بغیر د حکم د الله پاک ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا دا تعبیر او وضاحت دا سوچ تا طاقت نه لرو باغی باندې د صبر کولو واقعا